د تحصیل خودوخیل غون کلی سواوی خلک په خپله چنده کلي ته 10,000 فوټه PCC روډ جوړوي. د منتخبو ممبرانو او بلدیاتي ناظمینو نه امید دغه خلک اول چنده کوي او بیا پرې په شفټونو کې روډ پخوي چې تر دې دمه 300 فوټه پوخ کړی او اوس په 600 فوټه کار روان دی. د کلي د تنظیم نوجوانان غون صدر او نور ممبران وایي چې د دې روډ د وجې د ستونزو سره مخ یو. د روډ د پخولو لپاره مو په هر درد حاضري ورکړه او هر چا سره وعده وکړي، خو لا تر دې دمه چا هم عملي کار ونه کو. هغې وایي چې نا امیده شو، په خپل مدد مو چنده شروع کړه، چا نغدې پیسې او چا سیمټ راکړل او شکر دی په روډ کار روان دی. هغې وایي چې کوشش به کوو چې ټول روډ پوخ کو او په خپلو ستونزو کې په خپله کمې راولو. دغه خلک وایي چې دا روډ په 1988 کې کچه جوړ شوی او تر هغې وخت نه تر اوسه پورې را سره د الیکشن نه مخکې هر کس د پخولو وعدې کوي خو پوخ یې نه کو. هغې وایي چې د کچه روډ د وجې ورته ډېرې مسلې پیښې دي. وایي چې باران وشي نو بیا په روډ د تلو شان نه وي. مریض په کټ کې وړو او د کور سامان د جالوټۍ پل نه په سرونو کور ته وړو. وایي چې میلمه مو راشي نو بیا ګاډۍ په لار کې ودروي چې له وجې یې ټول کلي شرمېږي. دغه خلک وایي چې ډېر وخت مو په تشو وعدو ووټ ورکړی او انشاءالله دا ځل به نه دوکه کیږو. د کلي خلک وایي چې چا موږ لا په روډ پخولو کې چنده راکړې، الله دې ورله بدله ورکړي. هغې ټولو شتمنو خلکو ته اپیل کوي چې د روډ په پخولو کې دې ورسره مالي مرسته وکړی شي. دغه کلي ته راغلي د جماعت اسلامي PK-22 سابقه امیدوار راجولي خان وایي چې د بونیر او په خاصه توګه د PK-22 خلک د منتخبو ممبرانو نه امیده شوي دي. هغې وایي چې په تحصیل خودوخیل کې دا اول ځل نه دی چې عوام په چندو روډ جوړوي، بلکې دې نه مخکې هم خلکو په خپلو چندو په کیلومیټرو روډونه جوړ کړي. هغې وایي چې لارې کوڅې په چندو پخول، ترانسفارمر په خپلو چندو جوړول، د اوبو سکیمونه کول او روډونه په خپلو چندو جوړول دلته روایات جوړ شوي ځکه چې عوام د منتخبو ممبرانو نه امیده شوي دي. دا موږ دا وخت لګیا یو د غونډ دا روډ چې کوم دی په دې کې کانکریټ شروع دی. دا زمونږ د غونډ نوجوانانو د تنظیم نوجوانان غونډ په نوم باندې یو تنظیم راخ کړی دی او د هغې په مدد موږ ډونیشن وکړو او د هغې ډونیشن په سلسله کې موږ دغه چې کوم دی کانکریټ په دې باندې لګیا یو کار کوو. او چونکې دلته کې بلا خلک زمونږ په دور کې یا زمونږ د مشرانو په دور کې راغلي دي سیاسي خلک او هغوی موږ ته مختلف قسم دروغونه ویلي دي، خو د هغې نتیجه نن تاسو په خپله وینئ چې زمونږ دا یو کس هم د هغې ګواه دی او دا موږ چې څه لګیا یو زمونږ د حالات زار هم د هغې ګواهي ورکوي چې دلته کې سیاسي خلکو موږ ته هېڅ قسم نظر نه دی کړی او موږ چې تنګ شو نو موږ په خپله بیلچی کودالې دا راواغستې او موږ کور په کور وګرځېدو، موږ ډونیشن وکړو او د هغې نتیجه دا ده چې موږ نن دلته کې لګیا یو کانکریټ کوو. خلاله ستاسو د کلي ته څومره کیلومیټر روډ وتی دی او دا به تاسو څومره پخوئ؟ دا خو تقریبا ټوټل 10,000 فوټ دغه دی روډ دی او دې کې څه د MGPO په وسادت سره په 2012-13 کې تقریبا 900 فوټ کار موږ کړی، خو بیا د هغې نه پس یو 300 فوټ زما سوره خیال د سیاسي خلکو کړی د NP والو او د هغې نه وروستو موږ په 13 هفته کې 300 فوټ اپنی مدداب کې تحت کانکریټ کړی دی او انشاءالله دا 600 فوټ ځای چې کوم دی تاسو اوس نن شروع لګیا یې د دې ځای نه افتتاح دا کسان کوي، د دې ځای نه به 600 فوټ دا موږ نن نور انشاءالله امید کوو چې دا به کلیر شي. لاله 300 تاسو یو پوخ کو 13 هفته کې 600 دا پخوئ، باقي به څومره پاتې شي؟ دا تقریبا 7,000 لک بګ به نور هم پاتې شي. د هغې دپاره به څه کوئ؟ نو موږ خو کوشش کوو چې لکه موږ چې کوم ورسیز ملګري دي هغوی یا دلته کې څوک مهیر حضرات دي د هغوی نه موږ ډونیشن وکړو، په دې خپله محله کې کلي کې موږ وګرځو او ډونیشن وکړو. لکه موږ دا اوس چې هم څه کړي دي دا موږ د خپلو بچو د خولې نه نوړی شو کولی او په دې لګیا یو دغه د موږ کار کوو. نو موږ ته په دې روډ باندې ډېر غټ مشکلات و. دا روډ اوس چې څنګه ښکاري دا داسې نه و، په دې باندې چې باران وشي دغه وشي نو دا روډ نه وي، دا کندې کپري زمونږ مریض یي، موږ ته ډېر غټ مشکلات یې. موږ ګوره په کټ کې مریض اخوا پل دی هغې ته بوځو، هغې ځای نه بیا د گاډي بندوبست کېږي بونیر ته یا صوابۍ ته دغه کوو، یا میلمه موږ له راشي دلته نو بره گاډي نه راځي کته بس په لارو کې ودرېږي او دغه کوي، لکه غټ مشکلات دی. یو زنانه راځي په دې لارو باندې، بوډاګان دي راځي، نو موږ ته ډېر غټ مشکلات دی د دې روډ د وجې.
نو په دې وجه موږ خپل آپ کې مدد لکه کار شروع کړی د خپل دغه نوجوانانو تنظیم او دلته دا سکول دی نو چې کوم میلمه راشي یا دغه دې سکول کې ګاډي ودرې مخې ته نور لکه خیر خیرت دی لکه لار د غاړې خیر خیرت دی نو خلک تنګ شو په خپله بس راووت او خپلې مدد کې تخه او بس کار کوي لګیا دي او جی زمونږ خو دلته د نوجوانو تنظیم چې دی نو دوی خپل دغه کړی دی دلته ټولو چانده کړی دلته او بار ملک هم مونږ لکه سعودي عرب نه دوبۍ نه داسې لاهور نه یو به مونږ سره 50 بورې امداد کړی دی داسې ډېرو کسانو دغه کړی دی خو زمونږ خاص کر سیاسي کسانو ډېره غټه ګیله ده دې ته آبادي چې کوم دی نو دا صاحبه تقریبا 3-4 هزار چې کوم دی آبادي ده ورته او دغه چاندو سره چې کوم دی نو مونږ دا مونږ بار مسافر خلکو او د بهر خلکو چې کوم دی دا مونږ سره څه امداد کړی دی اکثر لګیا دي کوي او دې کې چې کوم دی دا د غونډ نوجوانو دغه تنظیم چې کوم دی دا کار شروع کړی دی کې 300 فوټ کار شوی دی دا 600 فوټ کار نن به انشاءالله وشي کمپلیټ بشي او دې کې چې کوم دی نو دغه آبادۍ خو تقریبا دغه 3-4 هزار آبادۍ دی پکې او لګیا دي خپل امداد کارونه کوي دا نور به انشاءالله چې دا کوو به کوشش به مونږ کوو چې انشاءالله که خیر جوړ رسي لکه زموږ کوشش دا دی دا مشکلات دی چې کوم دی دا وشي او بله خبره دا ده چې مونږ ته چې کوم دی په دې کله په شکال کې بارانونه به نو بیا مونږ ته چې کوم دی نو لکه مشکلات به د ګاډو تله راتله او دا به لومبۍ په شکال به که خیر چې د دې لکه د دې دا روډ به چې کوم دی ټریفک چلن به چې کوم دی آزاد بشي که نه دی نه مخکې نه ده آزاد شوی دی په شکال په میاشت کې باران به چې کله نو دلته به لکه ایس بجې آنه جانه بنده وه لکه مکمل نو بیا به مونږ دقه شان پیاده به تلو او پیاده به تلو راتلو او څه به موټر سایکل باندې او څه به لکه پیاده چې مریض به و نو ګاډې به لکه مونږ ته نن لکه راتلو به نه نو به موټر سایکل او کله چې کوم دی پیاده به دغې پل جالوټۍ پل ته به وتو د دې نه بیا بونیر ته به زمونږ تګ و توتالی سوابۍ ته دا زمونږ تګ راتګ دی نو مونږ به د جالوټۍ پل ته پیاده وتو اوس په دې رواج کوو که نه د ماشومانو دغه دپاره کوو مونږ خپل عمر دې رول کې خوړلی دی کله چې بارانونه شي مونږ سره مریض یا دغه یې نو مونږ پوخ روډ ته په کټونو کې وباسو مونږ ټولو پاټو والا ته وایو هر یو پاټو والا نه زمونږ اړه دغه شو مات شو اوس په خپله مونږ خپل د بچو رزق راواغسته په دې روډ کې چې کوم دی نو کار کوو که نه او خپل د کور مونږ ټولو هر یو غریب مالدار ټولو غریبانانو چې کوم دی چانده وکړه خپل روډ په خپله پخوي موږ ته پې دا مشکلات و چې په دې روډ باندې که په موټر سایکل والا څوک میلمه راته نو هغه به هم غورځېده که بل څوک راته نو هغه ته به هم تکلیف و به غورځېده خوږ به شو ډېر خلک به راته موږ پسې به یې کنځلې سپکې سپورې وي نو دغه مشکلات موږ ته ډېر زیات بل چې شکال شو یا شکال نه بغیر چې د بارانونه دا به وشو نو ډېر زیات به تکلیف و دې خلکو ته نو دا موږ وغیره د ټولو خپلو پردو د یارانو دوستانو ټولو ته دغه وکړو نو هغوی چاندې او دا وکړې او راولېږلې نو دا بس په دې حواله باندې موږ دا لګیا یو کار کوو نو انشاءالله دا هم په چانده پخوو چې کم رونه بیګان دغه زموږ ویډیوګانې کم ځای نه اوري او دا کوي نو هغوی موږ ته لکه ډېرو کسانو دغه شان موږ پیژنو نه لیده کاته نه دي شوي نو بیا هم زه خپلو د خاص کسانو نه بهتره دي چې هغوی موږ سره ډېر زیات تعاون وکړو چا 100 بوجې چا 1.5 بوجې چا 100 بوجې لکه ډېر زیات تعاون موږ سره خپل وس مطابق هغوی کړی دی خو دې سره تاسو سوال وکړو وی چې د غونډ خلک راوتی دی او دومره درد او غم اخیستی دی او خپلې پیسې راخلي او په غونډ لار کې چې دی نو دا کوي بیلچه که راغوستي دي نو دا غم او دا درد زموږ ټول د خدا خیر لیجي دا زموږ د PK 22 دی زموږ قسمت داسې دی بس چې دلته موږ ته خدای پاک داسې نمایندګان ناکړي دي چې د هغوی صرف خپلو جیبونو ته نظر دی او کام ته نظر نه دی په دې حواله که زه تاسو ته هم چې ډاګۍ کې په کرونو روپو چې دی نو کار خلکو په خپله وکړو که بیا زه تاسو ته د کاړي سروایک علاقه را په هغې په 4-5 کیلومتره خلکو روډ ځان له وکړو دغه شان درګلی وکړو غازي کوټ د دې نه زیات چې 6 کیلومتره وکړو او دغه شان دمنیر لګیا دی شګی لګیا ده جنګدره کلی دی چې دی نو هغې هم دغه شان لګیا ده دا سواوی د هر یو کونسل او هر ویلیج چې دی لګیا دی او د هغې وجه صرف دغه ده چې خلک تنګ شوي دی په دغه لارو باندې تلو شان نشته ټرانسفارمر خپله سموي لارې خپله چې هغوی ته د غاړې شوي دي هسپتال کې کار خپله کوي لہذا سکول کې کار خپله کوي هر مد کې چې دی نو خلک مجبور شوي دي چې د خپل چې دی نو د راتلونکي د بهتر مستقبل دپاره چې څه داسې حالات چې دی نو هغوی ته ښکاري نه د نمایندګانو د وجه باندې
او دا علاقه پی کې 22 او خاص کر خودخیل او د غونډ ته چې زه ګورم دا ډېر د دې مینه چې بار بار د منتخب کسان سره پاتې شوې ده 15 کال د یو چې د پلار او بیا چې د یو زوی قومي اسمبلی باندې را روان دي 15 کالونه او دغه شان که صوبایي باندې ګورم نو د سیل مې د دې مینه چې هغې سره پاتې شوې ده اوس سره ما داسې خبرې وکړې نو لهذا د هغې په مینې بدل کړي ته ظلم زیاتې او دا چې ورته میلاویږي چې د خپله قهایو بیلچه راغستې ده دا د هغې د دې د مینې جواب دی لهذا زه په دې حواله باندې زه خپله موږ او زموږ خاندان زموږ ملګري اسلامي تحریک موږ کوشش کو چې د خلکو په حال وځلو کې په درد کې چې ځان شریکي حساب کو او غالبا دا څومره چې ځایونه موږ واخیستل د دې نه زیات چې دغه ځایونو ته موږ چې خپلې مدد په شکل سره د خپل وس مناسب حاضر شوي یو دا نه وایو چې موږ دلته دوره دلته دغه خو لهذا موږ هم چې دا کوشش کو چې د خلکو په دې تلو راتلو په دې مسالو کې په دې کې چې اسانتیا پیدا شي د هغې دپاره زموږ ملګري او موږ چې دی نو که څوک د الخدمت په شکل انفرادي شکل کې خو لهذا هر ځای کې چې زموږ خپل کردار دا کړی دی خو د وخت د نمایندګانو چې دا کم ظلم زیاتی روان دی لهذا ما ته ښکاري په دغه حواله باندې چې دی نو اوس خودخیل به یو فیصله کوي پی کې 22 مندڼ او ماضي به یو فیصله کوي او هغه فیصله به دا وي چې د ظلم او د زیاتي په علاوه به خپل چې دی نو انتقام اخیستو خپل سوچ کوي نو او د ملک او د قام ته چې نیک صالح د اسلامي تحریک قیادت ورکړي زما په خیال دا به چې د دې لپاره ګټور ثابت